العلل علی ابن مدینی رحمہ اللہ 161 کے پیدا دے 234 کی وفات تے دا د امام بخاری استاد دے د علل ماہر اوس دلته یو حدیث ته بل هغه دا دی چې وی تاسو کړی شه د حدیث ته سراقه نه په طرف د نبی صلی الله علیه وسلم کې کله چې ابو جهل یو انعام مقرر کړ اشتهار ورکو چې چا نبی علیہ السلام دا کو یا ابوبکر صدیق غل پاسل او خان دی نو سراقه ته چاوي چې ما د ساحل طرف ته کسان لیدلی دي او روانو نو ساحل وی دغه نه دي مگر زما چې کوم ګمان دی هغه صحیح دی دا نبی علیہ السلام دی اور وسره چې دی یو دغه غلام او دریم وسره چې دی رهبر ولک عبد الله ابن ارقیت نو سراقه بن مالک چې دی نبی اسلام په طلب کې اوته فقال اوس دا روایت چا راوړ دی ګورا روایت کړي معمر دی زهری نه د مراد معمر بن راشد دی زهری نه مراد شهاب الدین زهری دی امام اگر روایت کې عبدالرحمن بن مالک نه اگر سراقه نه الحدیث الطول مکمل حدیث هغه دا چې ان سراقه خرج فی اوت سراقه طلب کو نبی صلی الله علیه وسلم لرا وجعل فيه 100 بدنه او پاغي کې اغسل او خان چ دی یعنی انعام ګرځولې و ورول حسن او روایت کړ دے حسن بن ابي الحسن چې ان سراقه حدثهم چې سراقه د بیان کړ دے فی روایت په روایت کې اگر روایت چې دی علی بن زید بن جدعان نه دی او هو اسناد دا داس اسناد دی ينبو انه القلب چې دینه چې د خبرو کې زړه چې یکون الحسن سمع من سراقه وی کې دې چې حسن بصری سما کړی د سراقه بن مالک نه دا دی او قبیلی مشهور د دیهات او غټ شاعرو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې د اشعار ویلو بیا ابو جهل ته د اشعار مویا د سر خلق مسلمانیږي لیکن هغه پتا دی بد نه لګي او د سن 8 هجری کې سراقه بیا مسلمان شو او نبی علیہ السلام چې کوم پیشنګویو ته کړوا نو هغه بیا د عمر په دور کې سرګند شلا او دته چې د ډېر لوی انعام د کیسر بادشاہ غا مې کسرا بادشاہ میلاو ها دې کې خبردار الا یکون معنا حدثم یعنی حدثنا معنی سے خبر کړي یعنی حدثنا خلق د بیان کړي دې ته چې د مطلب دا د سوی لکه محدثینو په اصطلاح کې چې د ته مرسل خفي وی لکه یعنی ان حدث معنی سے حدثنا خلق بیان کې برای راست د تند کړي لکه فهذا اشباح دا ډېر مشابه خبردار او دارنګ تپوس کړی چې د حدیث اسود نه چې هغه ابن سریع باس رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه فاکثر القتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جماعت ولېګو نو پاکي قتل زیات نو فقال اسناد منقطع دی و چې دا اسناد منقطع دی روایت حسن دی اسود نه بن سریع نه او د حسن نه اند نازم په لم يسمع من الاسود زمون په معنی سما نشته دی اسود نه ځکه اسود هغه د بصری نه اوته په ایام دی علی دی علی رضی په دور خلافت کې د بصری نه اوته نو لہذا د سما دی هغه ثابت نه ده اوس کې وسړی ثابتې نه دلته موږ د علت معلومو چې دا صحیح نه دی لکه او کان الحسن بالمدینه او حسن بصری په مدینه کې نو فقلت له موتوي یعنی مبارک یعنی ابن فضاله یو عبد الله مبارک هغه نه دی خلاصین دا ابن فضاله دی یقول هغه په حدیث حسن الاسود اتيت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت ما اني حمدت ربي بمحامد ما حمدك خپل رب داس محمد سره نو اخبرني مجا اخمات خبرك يا اسود فلم يعتمد على المبارك نو هغه اعتماد مبارک باندې فیضا کې ولم يسمع من الزهاق او دارنګ د سیما ثابت زهاق بن سفیان نوم د شیشینه دلکا وسویلان حدیث زهاق قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما طعامك استغفرك سده نو قال بیا دی وی ابن مدین حدیث بصری دا حدیث بصری دی لکه قابل اعتماد نه دی اسناد منقطع اسناد منقطع دی ځکه حسن سما نه د صاحب د زهاق نه نو گویا چې زهاق یکون بالبوادی ځکه هغه په دیهات کې ولم يسمع منه اور هغه نه خبر نه لري ځکه دغه ابن ابي خاتم په مراسیلو کې دا ذکر کړی صفحه نمبر 33 میں او په شرح علل کې ابن حجر رجبم چې دی په 18 کې دا ذکر کړی لکه خا وسمع من جندب دغه سما وی اغا ورید جندب بن عبد الله نه ولم يسمع من عبد الله بن عمر ٹھیک ده جندب بن عبد الله نه سما ثابت ده حدیث راج منو او سما ثابت بن عبد الله بن عمر نه شین ششی او د عمر بن تغلب نوم روایت نه نشتی وسمع بیا اغا ورید ابن عمر نه او د صاد نه هغه چې هغه مولا دی هغه ششه دی چې هغه مولا دی یعنی آزاد کرده غلام دی اوس ورپسې بیا بل حدیث دی هغه بیا تاسو ته ذکر کو اوس ډیر مرګور اصرار داو چې موږ ته سراجی شروع کا نو اوس نن نظر سراجی شروع کوم دا سراجی پکې واورې لگا چې سراجی تاسو ته بیان وغیرہ شروع کو نن شروع ده خان
او د دې سراجي لکه ډېر شرح هم شوي دي ډېر دغه اصل کې د سراجي چې د مضامینو اعتبار سره دا په څلورو حصو باندې تقسیمه ده لکه اوله حصه د خطبې نه واخله فصل فی المحروم والمحجوب پورې په دې حصه کې د مستحق د غیر مستحق د میراثیانو بیان دی چې مستحق دی یا نه دویم مسله جوړولو طریقې نه واخله مناسخې پورې په دې کې د مستحقان ته حصې میلاوېدلو هغه طریقه بیان کوي چې دته څومره وي دته سمېږي دریم ذوی الارحامو پوره باس دی څلورم فصل دی په خنثا کې د هغې نه واخله اخره پورې په دې رابع کې متفرقاتو بیان دی سراجي په دې څلور حصو کې هر حصې په اختتام باندې د خلاصه ښه طریقې سره ضبط کول پکار دي هغه به موږ تاسو ته ضبط کوو لکه دې لپاره چې تاسو په دې سراجي باندې پیش لئ سراجي باندې به داسې پیش لکه 1 دونا دونا 2 دونې 4 دا ګرانه نه ده خو د دې یو طریقه ده په هغې به یې پړاوی لکه خصوصا نصف اولو چې هغه مبادي دي او اهم مقاصد د فن دي لکه او د سراجي تدریس لپاره بهترین طریقه دا ده چې هر باس خلاصه ضبط کړی شي او د هغې مشق وکړی شي او بیا سراجي پړاو کړی شي نو اساتذه کرامو له پکار دي چې کله هغه مخکې سبق وای نو مخکنی سبق چې دی کنه مخکې راندې سبق وای نو مخکنی سبق ته هغه پخته کړي که هغه پخته کړی نه نو مخکې سبق ته دی چالانګ نه لګی لک ورنه ټول باس محنت پر آینګا شي او دارنګې چې دی هغې کې چې دی غټ خبردار په سراجه کې چې ته به چې دی په بوټ باندې هغه یعنې دغه به پړاوی لکه او دارنګې په بوټ باندې سراجي حل به کوې لکه اوس احوال د مسلم دا چې د نوم سو کنیت سو ابو طاهر د کنیتو نوم محمد دی لقب سراج الدین دی والد نوم محمد دی دادا نوم عبدالرشید دی نسبت سجاوندی مشهور دی مفسر دی فقی دی اور ریاضی دان علامہ حمید الدین محمد بن علی نوقیدی وغیرہ دن تعلیم حاصل کړي علم فرائض کې سراجی علم حساب کې تجنیس وغیرہ دا ټول تصانیف د دې لکه د دې نه علاوه نور کتابونه هم د یادګار طور سره پرېښودل دي لکه رسالتن یو رساله لیکل ده په جبر کې او په مقابله کې دویم لیکل عین المعانی فی تفسیر سبع المثانی دریم الوقف والابتداء دریم ظهائر النصائر فی اخبار سید المختار صلی الله علیه وسلم هدیه عارفین لپاره لکه دا چې څوک پیندي اوس احوال به چې دی تاسو ته بیا مسلم باید نو دا سراجي موږ نن شروع کړه نو ما تاسو ته په اول باس کې دا شی مبادی د علمي میراث دي لکه علمي میراث فقه او حساب لحاظ سره د هغو تعریف څه دی لکه تعریف د علمي میراث دا دی علمي میراث د فقه او د حساب داسې چند قواعد او مسایلو نوم دی چې د هغې په ذریعه سره هر وارث ته حساب معلومه شي دا تعریف دی موضوع څه دی د دې علم موضوع وارث او ترکه ده ارث او تلقه ده وارث جوړیږي او پریدي غرض غای شي هر وارث ته دغه شرعي حصہ میلاو شي فضیلت راغل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تعلم الفرائض وعلموها الناس فرائض ذکر کای زکای خلق ته تعلیم ورکای زکه دا نصف علم دی یعنی علم میراث په اعتبار د زیادت مشقت سره او قص ثواب سره نصف علم دی یا په اعتبار د جزئیات کثیریه سره لکه دا چې د غټ علم دی غټ علم دی ولې ځکه د دې تعلق چې دی د موت نه بعد سره دی د بقیه علومو د حیات سره دی نو دې ته نصف العلم ځکه ویل کېږي اسباب د ارث چې دی هغه درې دي نمبر 1 قرابت نکاح اور دارنګې قرابت رشداری نکاح ولا موانع د ارث څلور دي لیکن بیا وروسته احناف په نظم باندې اته دي لکه امام مالک په نظم باندې لس دي د شافعي او حنابلو په نظم باندې درې دي موانع د ارث څلور چې کوم دي هغه دا دي رق غلامیت قتل اختلاف دین اختلاف دار د یقین د میراث دي هغه بیا تاسو ته زه وښیم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین